بسم الله الرحمن الرحیم. تار چې څونه اوږد وي هغه او ژبه چې څونه اوږده وي هغه دواړه چې کله راغونډې نو جاخه کېږي. لکه تار چې کله تاسو راغونډوئ دا اکثر له جاخه شي، دا اکثر له ګیر شي په هغې کې، بیا د هغې هغه سر را چې کوم وي د هغې هغه سر چې کوم دی هغه نه معلومیږي. دقه شان ژبه هم چې کوم ده دا هم چې کله تیزه استعمالیږي، د تیزه نه مطلب دا نه دی چې خلک کم خبرې زیاتې کوي یا تیزې کوي نو هغې ته زما مراد دی. زما مراد د دې نه دا دی چې کم خلک په د جلدی کې د خپل مقصد حاصلول لپاره دروغ وي یا په هغې کې د دوکې نه او یا د چاپلوسۍ نه پکې کار اخلي، د خوشامد نه پکې کار اخلي. دغه دواړه حرکات او سکنات دا پکې پیژندل پکار دي چې یاره د اوس دا خبره د چاپلوسۍ په نیت باندې ده، د خوشامد په نیت باندې ده او که نه دا دې ما ته صحیح سټریټ فارورډ خبره کوي. نو دا خپله ژبه چې کومه ده دا په کنټرول کې ساتل پکار دي. دا خپله خوله ام قلا ده ام بلا ده. که صحیح استعمال کې نو ډېره ښایسته خبرې دي، خو چې خراب استعمال کې نو هم په دې باندې مونږ دا کنځل هم کوو که نه، دا کنځل هم الفاظ دي او هم په دې باندې مونږ دعا هم کوو، دعا هم الفاظ دي. دواړه د یوې خولې نه روځي، دواړه د دقې یوې ژبې نه ادا کېږي، خو د دواړو اثر جدا جدا دی. یو په خلکو ښه لګي، یو په خلکو بد لګي. په کنځلو باندې خلک یو بل سرونه ماتوي، دشمنیانې پې کوي، قتلونه پې کوي او په دې بل باندې خوشحالېږي، مخ ته له ښکلوي، تندې د له ښکلوي او تا ته هم دعاګانې کوي. نو دا ژبه خپله په کنټرول کې ساتل پکار دي. نو ځکه دا مشران وایي چې هم خپله خوله چې دا کلام ده ام بلام ده. بل کاڼي چې وي په خپل ځای باندې پروت وي دا درون وي. نو د دې هم دقه مطلب دی چې کم محفل کې کم ځای کې تا ته د خبرو سانه اجازت دی حق هومره خبرې وکړه. د ځان نه مشروط جوړول نه دي پکار چې په هره خبره کې ځان نیغ نیغ کې او مشر کې چې په دې هم پوهېږم په دې هم پوهېږم په دې هم پوهېږم په دې هم پوهېږم. الله پاک هر چاله یو مهارت ورکړی دی، هغه په خپل کار کې او په خپل فیلډ کې ماهر دی. هر کس هر فن مولا نه وي، هر فن مولا اکثر له فیل کېږي بیا په خبرو کې او په کارونو کې چې کله پې راشي او کله پې دا زور او زبردستی راشي یا ورته خلک وایي ښځه ته وکړه نو بیا پکې فیل شي. نو د دې د وجې نه دا خپله خوله په خپل کنټرول کې ساتل پکار دي او داسې الفاظ نه دي ادا کول پکار چې بیا په خپلو خبرو کې سبا ګیرېږي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.